واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرة مدنی سورت دے او په دې سورت کې اهمي بنیادی څلور مسلې بیانېږي. سورت خلاصه موږ بار بار وویله چې څلور حصې ده او په هره حصه کې یوه بنیادی مسله بیانېږي. اوله حصه 96 نمبر آیاته پورې په دې کې توحید د الله تعالی، دویمه حصه د 176 آیاته پورې په دې کې رسالت او پیغمبري د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، او دریمه حصہ د 253 نمبر آیاته پورې په هغې کې مسله د جهاد، او څلورمه حصہ د آخره پورې او په هغې کې مسله د الله په لاره کې د مال د لګولو انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي. اوله حصہ 3 سبقه یا 3 بابه وه، 2 بابونه ختم شوي و، دریم باب شروع د آیت نمبر 40 نه، او په هغې کې د دواړو استادانو په ترتیب باندې د هغې جدا جدا خلاصه مونږ بیانه کړله. د پنجپیر شیخ صاحب په طرز باندې په هغې کې 3 خباثتونه او 3 بد عادتونه د یهودو، تحریف، کتمان حق او ترک عمل نه کول، او د هغې په مقابله کې د مؤمنانو 3 صفات: صبر، صلات او ایمان بالآخرت. او د ویسا شیخ صاحب په طرز باندې چې هغو د پنډۍ شیخ صاحب نه هغه طرز را نقل کړی، نو هغې نومو اصلاحي پروګرام، او په دغه اصلاحي پروګرام کې 4 حکمونه او اته خبرې چې د هغې نه الله تعالی منع کړې وه د هغې بیان وشو. اوس د دې دغه درېیمه حصه روانه ده، او په دې کې خطابات ذکر کیږي 6 خطابات یعنی بیانونه به کیږي بني اسرائیلو ته، او په هر یو بیان په هر یو خطاب کې به جدا جدا او بدلې مسلې. اولنی خطاب د دې آیت نه شروع کیږي او دا به چلیږي د آیت نمبر 62 آخره پورې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ د دغه آیت نه بیا دویم خطاب شروع کیږي. په دې خطاب کې او په دې بیان کې بني اسرائیلو باندې الله تعالی چې کوم نعمتونه کړي دي نو هغه نعمتونه ذکر کوي، او دا هغه نعمتونو په ناشکرۍ کې په هغو باندې به خپل 2 عذابونه ذکر کړي رستو. او آیتونه چې دی نو آسان دي. یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا یاد کړئ نعمتي التي نعمتونه زما، التي هغه انعمت چې کړي مې دي علیکم په تاسو باندې. او هغه نعمتونه کوم دي؟ په تیر سبق کې مونږه 101 صفحه راړولې وه د سورت مائده 20 نمبر آیات، په هغې کې الله تعالی هغه نعمتونه ذکر کړي دي. وانی او دا خبره یاده کوي چې یقینا ما فضلتکم ورواله درکړی دی تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې. دا الله تعالی چې دی نو بني اسرائیلو ته خطاب کوي، حکم بني اسرائیلو ته چې کوم د نبی علیه السلام په دور او په زمانه کې موجودو، او هغو ته الله تعالی فرمایي چې تاسو له مې غوروالی درکړی او نعمتونه مې د باندې کړي وو، د هغه نعمتونو شکریه ادا کوئ او دا اوسنی پیغمبر چې دی ومنئ. او وانی فضلتکم په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې ما تاسو له چې دی نو غوروالی درکړی وو. ځکه په هره زمانه کې چې څومره قومونه په دنیا کې آبادي، یو قوم له الله تعالی په مجموعي سطح باندې یو خاص فضیلت ورکوي په عامو خلکو باندې، او دا هغه فضیلت یو بنیادی یوه وجه بني اسرائیلو ته چې الله تعالی دا فضیلت ورکړی او د هغې بنیادي وجه د الله تعالی توحید منلو، نو هغې د هغې د وجې نه الله تعالی غوروالی ورکړو. اوس د دې آیت به دا معنا نه کوو وانی فضلتکم چې یقینا ما غوروالی درکړی او تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو باندې، لکه څنګه چې د یهودو نن سبا هغه عقیده ده، هغوی وایي چې د دنیا څومره قومونه دي هغه زموږ دپاره پیدا شوي دي، زموږ د حکومت دپاره. ځکه خو هغوی د ګریټر اسرائیل دپاره چې دی نو لوی منصوبې لري چېرې موږ په ټولو خلکو باندې چې دی نو خپل دجالي نظام نافظ کړو. او عیسایان په دې کې چې دی نو هغه انتهایي سادهګان دي چې یو طرف ته چې دی نو
عیسایان انتظار د مسیح کوي، بل طرف ته یهود انتظار د مسیح کوي. خو دغه عیسایان په دې نوم باندې وغولېدل او هغوی د یهودو څخه چې دی نو میلاو شو او د مسلمانانو نه چې دی نو جدا شو. او د هغې وجه دا ده چې یهود د کوم مسیح انتظار کوي نو هغه دجال دی او د هغې دپاره باقاعده خپل تیاریانې چې دی نو کړي دي او ځان یې ورته تیار کړی دی او باقاعده دجالي منصوبې چې دی نو هغه چلوي، د هغو ځان له میشن دی. او عیسایان د مسیح انتظار کوي چې هغه حضرت عیسی دی او دا هغه عیسی چې دی نو منونکي هغه مؤمنان مسلمانان دي، خو د دی نه چې دی نو هغه یهودو په چل کې هغه عیسایان چې دی نو د مسلمانانو نه جدا کړل او ځان ته نږدې کړل او د مسلمانانو په خلاف په خپل صف کې چې دی نو ودرول. وانی فضلتکم علی العالمین معنا دا شوه چې په کم وخت کې تاسو زما توحید منلو نو هغه وخت کې چې څومره مخلوقاتو په هغو ټولو باندې ما تاسو له غوروالی درکړی. او دا معنا ځکه کوو چې بیا به د قرآن کریم دوه آیتونه د یو بل سره ټکراو شي که معنا داسې ونه کړو. هغه څنګه لکه 59 صفحه صورت آل عمران آیات نمبر 110 په هغې کې الله تعالی دې امت ته خطاب کوي کنتم خیر امت، یې وی تاسو بهترین امت. یو بهتری یو بهترینی، بهتر معنا غوره او بهترین معنا د ټولو نه غوره. نو تاسو چې دی نو بهترین امت وی په امتونو کې او ټولو خلکو ټولو امتونو باندې ما تاسو له چې دی نو فضیلت درکړی. نو که دلته د امت محمدیه له چې دی نو فضیلت شي په ټولو امتونو او هلته بیا معنا موږ داسې وکړو چې ای بني اسرائیلو ما تاسو له غوروالی درکړی و په ټولو مخلوقاتو. نو دلته وایي چې په ټولو امتونو باندې بهترین فضیلت چې دی نو هغه امت محمدیه ته حاصل دی او هلته چې دی نو به دا معلومه شي چې بني اسرائیلو ته حاصل دی. نو دې وجې نه معنا دغه شوله وانی فضلتکم او یقینا ما غوروالی درکړی دی تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې د خپل دور په مخلوقاتو باندې. واتقوا او ویرېږئ تاسو یوما دا ورځې نه لا تجزي چې بدله به ورنکړي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس د طرف نه شیئا د څه شي. واذکروا نعمتي دا د قرآن کریم قانون دی چې کله الله تعالی د نعمتونو په ذریعه باندې په خلکو باندې خپل حکمونه مني او کله کله چې دی نو هغو ته خپل عذابونه چې دی نو اورئ. او دا د قرآن کریم داسې دوه بنیادي مضمونونه دي لکه څنګه چې د مرغۍ دپاره دوه وزه دي، په هر ځای کې دا دواړه به یو ځای چلیږي. یو ته د الله تعالی جلال ویلی کېږي او بل ته د الله تعالی جمال ویلی کېږي. نو جمال اول ذکر کو چې هغه نعمتونه دي. نو اوس الله تعالی خپل غضب او قهر او جلال ذکر کوي چې هغه د قیامت هغه عذابونه دي، د هغو نه الله تعالی ځان وساتئ. واتقوا او ویرېږئ تاسو یوما دا ورځې نه لا تجزي چې بدله به ورنکړي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس د طرف نه شیئا د څه شي. دنیا کې د یو جرم نه د بچ کېدو 4 طریقې دي چې په هغې کې یوه طریقه دا ده چې د یو مجرم په ځای باندې خلک چې کوم دی نو بل یو کس مخې ته کي او د هغه کس چې کوم دی نو دینی یا دنیاوي وجاهت یو په خلکو کې چې دی نو یو نومي او د هغه د وجې نه چې دی نو دا بچ. پنځپیر شیخ صاحب په خپل تفسیر کې تنویر الجنان فی مشکلات القرآن کې په د دې آیات مثال داسې ذکر کړی دی لا تجزي نفس عن نفس چې یو کس اکسیډنټ وکړي او د هغه څه چې دی نو لیسنس نه وي د ډریورۍ نو د هغه په ځای باندې هغه خلک چې دی نو بل ډریور پیش کړي و چې اکسیډنټ د ده نه شوی دی چې د کوم څه چې دی نو هغه لیسنس موجود وي ځکه د حکومت په نظر کې بیا دغه چې دی نو پوخ ډریور نو الله تعالی د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی نو داسې به نه کېږي چې یو نفس په ځای باندې چې دی نو بل یو کس هغه رامخې ته شي او هغه چې دی نو ځان دغه بل کس د عذاب نه وساتي. لکه تاسو راواړوئ سورت لقمان 21 سپاره په هغې کې صفحه نمبر 374 او آیات نمبر دی 33 یا ایها الناس اتقوا ربکم 374 صفحه. یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ویریږئ تاسو ربکم د خپل ربنا واخشوا او ویریږئ تاسو یوما دا ورځې نه لا یجزي چې بدله به نشي ورکولی والدن پلار عن ولده د زوی د طرف نه د خپل بچي د طرف نه ولا مولودن او نه زوی هو جازن هغه به بدله ورکوونکی عن والده د خپل پلار د طرف نه شیئا د څه شي نه چې دی نو پلار هغه به د زوی په کار باندې راځي او نه زوی د پلار په کار باندې خدا هغه زامن او هغه پلار چې هغه د الله تعالی
په دربار کې چې دی نو مجرمانی او که چېرته داسې چې یو پلار چې دی نو هغه نیکي او د هغه په زامنو کې چې دی نو څه ناڅه کمې کوتاهي نو الله تعالی فرمایي چې موږ به دغه زامن او دغه اولاد د دغه پلار سره میلاو لکه تاسو 20مه سپاره راواړوئ قال فما خطبكم سپاره په هغې کې سورة تور دی صفحه نمبر 473 سورة تور آیات نمبر دی 21 هغې کې الله تعالی فرمایي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم او تابعداري کړې ده د هغو ذریتهم اولاد د هغو بإیمان په ایمان کې د خپل مور او پلار چې دی نو هغو تابعداري کړې ده او نو الله تعالی فرمایي الحقنا بهم موږ به پیوسته کو میلاو به کو دغه بهم د دی سره ذریتهم اولاد د دی نو قیامت په ورځ باندې چې دی نو دغه اولاد به الله تعالی د دې سره چې دی نو یو ځای کې په نعمتونو کې نو دلته مراد چې دی نو هغه اولاد هغه مور او پلار چې هغې د الله تعالی په دربار کې چې نو مجرمان دي او کافر دي یا چې دی نو داسې ګناهګار دي چې د هغو د معافۍ چې دی نو څه حقوق پې د بندګانو پاتې دي چې هغو ته لا نه دي معاف او که چېرته داسې نو الله تعالی فرمایي بچي به چې دی نو د هغو سره موږ یو ځای کړو خو په دې شرط چې هغوی مؤمنان چې مؤمنان نه وي نو بیا به هغوی چې دی نو د هغو مغفرت نه کېږي واتقوا ویریږئ تاسو یوما دا ورځې نه لا تجزي چې بدله به ورنکړي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس د طرف نه شیئا د څه شي ولا يقبلو او قبول به نه کړی شي منها د دې نفس نه شفاعت څه سفارش چې دی نو هغه په دنیا کې دویمه طریقه ده چې خلک په هغې سره ځان چې دی نو بچ کوي یو مشر یو مخوري سړی چې دی نو هغه مخې ته کي او د هغه نوم چې دی نو استعمال کړي چې زه د هغه مرید یم یا هغه مې خپلوان دی یا چې دی نو د هغه کلیوال یم یا د هغه په پالټۍ کې یم نو د هغه سفارش چې دی نو خلک هغه قبلی الله تعالی فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې دغه شفاعت به نه قبلیږي اوس دلته ځینې خلک چې دی نو هغوی وایي چې قیامت کې سفارش د چا چې دی نو نه قبلیږي او د دې آیت نه هغوی چې دی نو دلیل نیسي قرآن کریم کې دا مسله به انشاءالله آیت الکرسي کې مستقل موږ د دې باندې بحث وکړو خو دلته بنیادي دا خبره ده چې دا موږ ذهن کې کینو چې کله په قرآن کریم کې دا راځي چې شفاعت به قبلیږي او کله چې دا راځي چې شفاعت به نه قبلیږي نو دا دواړه جدا جدا شفارسونه دي شفاعتونه دي کوم ځای کې چې الله فرمایي شفاعت به نه قبلیږي نو هغه د ظالمانو د کافرانو چې شفاعت دی چې د هغو دپاره به څوک سفارش نشي کولی د کافر ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع نه به د ظالمانو دپاره د مشرکانو دپاره څوک دوست ولا شفیع او نه داسې سفارشي یطاع چې د هغه خبره منلی کېږي او باقي پاتې شو مؤمنان نو د هغو دپاره چې دی نو سفارش به یې ولې سفارش یې د ګناهګار دپاره او هغه چې دی نو قرآن کریم کې بار بار چې دی نو هغه شته دی یومئذ لا تنفع الشفاعة هغه ورځ باندې شفارس به چاله فایده نه ورکوي الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا مګر هغه څوک چې هغه نه الله تعالی راضي او هغه چې دی نو اجازت ورکړی دغه رنګې سورة عامه یتساءلون سورة النبا کې الله تعالی فرمایي لا يملكون منه خطابا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مګر هغه څوک چې هغه ته چې دی نو الله تعالی اجازت ورکړي بهر حال دا دواړه مضمونونه یو شفاعت چې دی نو هغه د اجازت دی او یو شفاعت چې دی نو هغه په زوره دی چې کوم ځای کې الله نفي کړې ده چې نه به شفارس نو هغه شفاعت د کافرو دپاره یا هغه شفاعت چې هغه په زوره باندې د الله تعالی نه په بدماشۍ څوک خلاصولي او چې کوم ځای کې فرمایلي دي چې شفارس به وي نو هغه د الله تعالی په اجازت باندې لکه آیت الکرسي کې هم راځي من ذا الذي يشفع عنده څوک دی چې هغه به د الله تعالی په دربار کې سفارش وکړي الا باذنه مګر د الله تعالی په اجازت باندې دغه شفاعت به ولا يقبل قبول بنکړی شي من هذا دین نفسنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ ووابا خستلی شي من هذا دین نفسنا عدل فدیه چې کوم جرم یې کړی دی او د هغه جرم نه د بچ کېدو د سزا نه د بچ کېدو دپاره څه پیسې میسې چې دی نو سړی ولګوي نو په دنیا کې ځان په دې سره خلاصوي خو په آخرت کې دغه فدیه به هم چې دی نو نه قبلیږي اوس دا فدیه چې کوم دی نو قرآن کریم کې د دې الله تعالی بار بار چې نو نفي کړې ده انکار یې کړی دی چې دا به نه قبلیږي لکه مثال په طور باندې یو آیت سورة حدید 20مه سپاره سورة واقع نه پس سورة حدید صفحه نمبر 386 او آیت نمبر 15
486 صفحه نمبر 486 آیات نمبر 15 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. منافقانو صلی الله تعالی خطاب کوي او هغه ته فرمایي فاليوم پس نن ورځې لا يؤخذ وا بنه خستل شي منکم تاسو نه فدیه فدیه ولا من الذين او کسانو نه کفروا چې کفر کړي دي د دیونه او د منافقانو نه الله وی فدیه بچي نه قبلي. وس منافق سره یا کافر سره هغه ډیر وای او ډیر به وغواړي چې زه فدیه چې کوم دین ورکما خدا به الله تعالی نه قبلي. لکه درېمه سپاره په اخره کې 56 صفحه ده پاره کې الله تعالی د کافرو حالت ذکر کړی دی بالکل اخرنی آیات د درېمه سپاره آیات نمبر 91 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. یقینا کسان چې کفر کړی دی او مړ شو دی وهم کفار په داسې حال کې دي کافرو فلن يقبل پس هیڅ چری به قبول نه کړی شي من احدهم د هیڅ یو تن د دینا ملء الارض ډکواله د ځمکې ذهبا د سرو زرو چې دا ټول ځمکه دا د سرو زرو نه ډکه شي او بیا چې ولو افتدا به اگر چې دا ځان پاغي باندې اخلاص کی والله تعالی به بم چې دا ټول ځمکه د سرو زرو دا د دنه چې قبول نه کړی شي نو دلته الله تعالی فرمایي ولا يؤخذ ثوابا خستل شي من هذه نفسنا عدل فدیه ولا هم ينصرون نو بده مدد وکړي شي په دنیا کې چې نو په زور باندې کله یو کس چې نو د بلنه یو مجرم خلاصي والله تعالی فرمایي قیامت کې چې نو چا زور زبردستی هغه چې نو نه چلیږي ولا هم ينصرون نو بده مدد وکړي شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ د دې آیات نه اولنې نعمت په بنی اسرائیل باندې الله تعالی ذکر کوي چې دا یاد کې چې تاسو ته فرعون چې دینو قسم تکلیفونه سزاګانې درکولې او دا غنه می بچ کړ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کې هغه وخت کله چې خلاص کړی موږ تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یوازې فرعون نو بلکې ټول فرعونانو او قبطین چې څومره هغه ټول به د دې سره ظلم زیاته کو یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکاره سزاګانی هغه ناکاره سزاګانی سوي دا غینې دوه دلته ذکر کړی دي او نور چې دینو داوي چې په هغه باندې به داسې کارونه کول چې هغه به انتهای د مشقت کارونه او مزدورین به کول دا هغه د وس نه وبارو. الله تعالی فرمایي یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکاره سزاګانی یذبحون علی الاول بابناکم زامن تاسو ويستحيون او ژوندۍ به پرې کوستلې نساکم جنکۍ تاسو زامن به دل علالول او جنکۍ به چې نو ژوندۍ پرې کوستلې. وذلت الله تعالی لفظ د نساء ذکر کړی دی په عربی کې نساء چې دینو دا خزو ته ویل کېږي نو د دې څه مطلب شو چې موږ معنا دا وکړه چې تاسو جنکۍ به پرې کوستلې. علما کرام فرمایي دلته الله تعالی لفظ د نساء نه د بنات نه ذکر کړی چې تاسو جنکۍ به چې دینو هغه ژوندۍ پرې کوستلې. لفظ د نساء ذکر کړی دی وی ولی کو چرته دا لفظ د بنات ځکه بنات عام وړو جنکو ته ویل کی کو چرته هغه ذکر کړی او به مطلب دا وی چې ردی تاسو جنکې چې دینو هغه ژوندۍ پرې کوستلې نو زین ته به دا خبر راتله چې کېدای شي د شفقت د وجې نه پرې کوستلې. والله تعالی هغه لفظ ذکر نکو ځکه چې هغه خو د شفقت د وجې نه پرې کوستلې دا ژوندۍ نه پرې کوستلې چې دای پرې کوستلې نو دې کې غرض او مقصد یې پکې چې دینو داغو بې عزتي کولو داغو عزتونه چې لوټ کولو ځکه لفظ د نساء ذکر کړ چې داغو مقصد پکې دا چې دا بغټ شي او بیا به دا چې دینو زمونږ په خدمت کې راځي او موږ به د دې نه غلطه فایده اخلو. سوال راځي چې بنی اسرائیلو دا څه جرم کړی چې فرعون دې ته دومره غوسه او د دې بچي چې دینو علالول. په دې کې چې دینو یو درې قسمه جوابونه خلق کوي. یو جواب دا کوي چې د فرعون ته چې دینو نجومینو دا ویلو یا د خوب لیدل او نجومینو ته دا ویلو چې د دې یو کس چې کوم دینو په بنی اسرائیلو کې پیدا کی او هغه ستا چې دینو بادشاہي ختمي او نو دا غي د وجنه هغه حکم کړی چې څومره ماشومان پیدا کیږي په بنی اسرائیلو کې الکان بس هغه چې دینو وجنه خدا دا جواب چې دین صحیح نه دی. ولی په دې کې خو به دا خبره معلومیږي چې د نجومین د دیو دا خبره چې دینو صحیح دی او رښتیا دي او دیو په غیب باندې پوهیږي. حالانکه حدیث کې راځي من اتا کاهنا ایو حدیث کې راځي من اتا عرافا چې څوک کاهن او دغه نجومي خواله رااله چې هغه ستورو ته ګوره او یاره د غیب او حالات چې دینو معلومو او به چا دغه تصدیق وکړو نو دغه منځ به چې دینو 40 ورځې دغه منځ به نه قبلېږي. حدیث مبارک نو دیو به چې دینو دا څنګه وویل دا خو به مطلب دا شي هغه پوهیږي په غیب باندې
نو دا خبره صحیح نه ده. دویم جواب علما کرام دا ذکر کوي هغه هم صحیح دی او دریم جواب هم صحیح دی. دویم جواب دا ذکر کوي چې فرعون چې دی نو خوب ولیدو او دا یې ولیدو چې د بني اسرائیلو د کورونو نه یو اور چې دی نو هغه راپورته شو او هغې د قبطیانو کورونه چې دی نو وسېځل او هغې چې دی نو دا بني اسرائیل دروغ پاتې شو. نو د خوب د تعبیر دپاره کسان راوغوښتل او د هغو نه تعبیر معلوم کړو. نو هغه وویل چېرې د دې نه به یو څوک پیدا کېږي او هغه به ستا حکومت او بادشاهي ختموي. دا هم صحیح ده، مخکې سړی خوب ویني او د هغې تعبیر چې دی نو بیا وروسته صحیح شي. خو د دې نه بیا زیات غوره خبره چې دی نو هغه دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپلې علاقې نه په سفر باندې شام طرف ته یا کمې علاقې طرف ته په هجرت باندې روانو. د دې یو کسو یو بادشاه و. هغه بادشاه چې دی نو هغه دا عادت و چې هغو به د کوم سړي څه به چې ښځه وه نو د هغې بېعزتي به کوله. د دې ابراهیم علیه السلام د بیبي د بېعزتۍ اراده هغه وکړله او خو الله تعالی چې دی نو هغه په دې باندې طاقتور نه کړو. نو هغه بادشاه د ابراهیم علیه السلام نه حضرت ساره چې دی نو په خدمت کې ورکړه. خو دغه بادشاه ته د ابراهیم علیه السلام په زړه کې چې دی نو قار و، ځکه بېعزتي اراده خو کړې وه. نو الله تعالی حضرت ابراهیم ته دا وفرمایل چې د ستا په اولاد کې به یو کس چې دی نو هغه پیدا کومه او هغه به د دې بادشاه چې کوم اولاد کې کوم بادشاهي راځي نو د ده د زوی یا د ده د نوسي د نه به چې دی نو بادشاهي هغه اخلي او هغه به د هغه په لاس باندې تباه کېږي. نو دا خبره د ابراهیم علیه السلام دا د هغو په نسل کې را روانه وه، ځکه ابراهیم علیه السلام په نسل کې حضرت موسی علیه السلام هم دی، ځکه دا ابراهیم علیه السلام د هغه زوی اسحاق علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام زوی چې دی نو هغه یوسف علیه السلام دی. یوسف علیه السلام د کنعان نه چې دی نو مصر ته رالی او په مصر کې بیا چې دی نو هغه فرعونین و قبطین و او په مصر کې بیا د حضرت یعقوب علیه السلام د هغه 11 زامنو اولاد چې دی نو هغه هلته پیدا شو او هلته چې دی نو هغو نسلونه خواره شو. اول عزت و بیا وروسته چې دی نو هغه غلامۍ په شکل کې د هغه خلکو به ورته چې دی نو د غلامۍ په نظر باندې کتل او خدمتونه به یې اخیستل. بیا خصوصا دې فرعون، ځکه فرعون ویلی کېږي د مصر بادشاه ته، لکه د حبشې بادشاه ته نجاشي ویلی کېږي، د قیصر د روم بادشاه ته قیصر ویلی کېږي او د فارس بادشاه ته چې دی نو کسرا ویلی کېږي. دغه شان د هرې زمانې دغه ته چې دی نو هغه یو خاص نوم ویلی کېږي. د دې فرعون خپل نوم مصعب ابن ولید ابن ریان. نو دغه خبره د دې موسی علیه السلام په دور کې یا د ده نه مخکې چې کوم دور لا موسی علیه السلام نو پیدا شوی، دغه د ابراهیم علیه السلام دغه خبره دا په نصر کې را روانه او دغه وخت کې چې کوم دی نو هغه ډېره مشهوره شوې وه. نو دغه فرعون پکې بیا دا خوب هم ولیدو. نو خبره د هغه نور هم ذهن ته چې دی نو ولوېدله. نو هغه دا حکم وکړو چې تاسو دا بني اسرائیل د دې هلکان چې دی نو هغه حلالوئ. نو د هغې د وجې نه چې دی نو دا حکم کړی و. یذبحونه چې حلالول به ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودلې نساکم زنانه جینکۍ ستاسو وفي ذلکم او په دې کار ستاسو کې بلاء لوی امتحانو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. وفي ذلکم او په دې کار ستاسو کې بلاء امتحانو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. د بلاء دوه قسمه معناګانې قرآن کریم کې رانقل دي. لکه یو ځای کې راځي ان هذا لهو البلاء المبین. د ابراهیم علیه السلام په قصه کې چې حضرت اسماعیل علیه السلام د حلالولو حکم ورته شوی، الله تعالی فرمایي دا لوی امتحان ان هذا لهو البلاء المبین. او کله کله چې دی نو دا په معنا د نعمتونو باندې هم راځي وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. موږ په دیو باندې چې دی نو دې فرعونینو باندې موږ قسمه قسم نیولې مو دی په نعمتونو سره او دغه رنګې په تکلیفونو سره. نو هلته په د نعمت په معنا کې هم رالی. اوس دلته د دې معناګانو د ذکر کولو مطلب دا دی چې دې ذالکم په دې ذالکه کې اشاره کو چېرته دغه حلالولو د زامنو ته شي نو بیا به د بلاؤن معنی امتحان. وفي ذالکم او په دې حلالولو د زامنو ستاسو کې چې د فرعونینو د طرف نه دغه کېدل دې کې چې نو بلاؤن امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی، ستاسو پکې لوی امتحان. او یا چې دی نو د ذالکم اشاره هغه نجات ته شي چې تاسو مونږه د فرعونینو نه چې دی نو بچ کړئ نو بیا به د بلاؤن معنی نعمت. وفي ذالکم او په دې خلاصولو ستاسو کې د فرعونینو نه
بلاء النعمت من ربکم د طرف د رب تاسو نه عظیم لوی چې دومره غټ دشمن مو چې تاسو ته چې کوم دینو په کورونو کې خلاص نه وي بچی به لچ دینو هغه وجل زنانه به چې زنانه به لټولې د هغو بیزتین به کولې لکه ویستحیونه کې چې کومه دویمه معنا ده نو وفي ذلکم او په دې کار تاسو کې بلاء امتحانو یا په دې خلاصولو کې بلاء نعمت من ربکم نه طرف د رب تاسو نه عظیم لوی وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم دا بل نعمت ذکر کوي دې ته ویل کېږي نجات من الغرق چې ګوره دا خو مختصر الله تعالی اشاره کړې ده نور خو د دې پس منظر دی ډېر او هغه به سورت شعراء کې راشي چې حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی دا وحی وکړله او دا یې ورته وفرمایل چې ته بني اسرائیل د ځان سره چې دی نو د شپې وباسه او تاسو پسې چې دی نو دا فرعونین به تاسو پسې درځي دی چې دی نو هغه موسی علیه السلام خپل ملګري د ځان سره چې دی نو ویستل لکه 333 صفحه ده سورت شعراء آیات نمبر 52 فرعون ته چې پته ولګېده چې دا سار د شپې دی وتلی دي نو سار چې دی نو هغه په دیو پسې روان شو او ډېر زیات غوسناک وانهم لنا لغائزون وانا لجميع حاضرون نو دی روان شو په هغو پسې بحر قلزوم ته چې کله دی ورسېدل به دا پوره قصه داسې به ته وکړم بحر قلزوم ته چې دی نو دی ورسېدل مخې ته چې دریاب او شاته د فرعون لښکرې چې دی نو هغه رانږدې شوې نو دغه بني اسرائیل او حضرت موسی ته شکایت وکړو انا لمدرکون من خو راګیر کړی شو نو موسی علیه السلام هغو ته وفرمایل کله نه دا چرته هم نشي کېدی ان معي ربي سیهدین ګوره موسی علیه السلام وفرمایل ان معي زما څه چې دی نو زما رب دی او بل طرف ته حضرت ابوبکر صدیق چې دی نو هغه په غار کې دی نو هغه پریشانه شو نو نبی علیه السلام هغه ته وفرمایل لا تحزن ان الله معنا الله تعالی زمونږ سره دی هلته دا ونه ویل چې ان معي نبی علیه السلام دا ونه فرمایل دې کې شان د دې امت معلومیږي چې د دې ایمان توکل چې دی نو هغه په الله تعالی باندې نو هغه ته به حضرت موسی ته الله تعالی چې وحی وکړله چې ان اضرب بعصاک البحر دریاب دی په امسا باندې چې دی نو ووهه هغه دریاب ووهلو نو هغه اوبه چې دی نو هغه ودرېدلې بالکل هغه په خپل ځای باندې ودرېدې او په هغې کې لارې جوړې شوې او هره د اوبو هغه ولاړې اوبه داسې ښکاره کېدلې لکه چې پوره ډېرې فکانه کل فرق کالطود العظیم د لوی ډېرې په شان ته چې دی نو هغه اوبه وې او هغه ولاړې وې بني اسرائیل په هغې کې چې نو پورې وتل نو دوی هم چې دی نو روان شو ځکه دوی خو دا خیر و چې دوی کمزوري دي بس څنګه چې هغو ته دریاب دغه شو داسې به مونږ ته هم چې نو ولاړې نو چې کله بالکل منځ ته ورورسېدل نو الله تعالی اوبو ته حکم وکړو هغه پرې رالې او بني اسرائیلو ته ولاړو خپل دشمني لیدو چې دا غرقېدو نو دغه نعمت الله تعالی ذکر کوي واذ فرقنا بكم البحر او یاد کې هغه وخت کله چې جدا کو مونږه بكم په تاسو باندې البحر دریاب یا بكم ستاسو د وجې یا بكم یعنې ستاسو د پاره بكم ستاسو د پاره البحر دریاب فانجیناکم پس بچ کړئ مونږه تاسو واغرقنا او ډوب کړل مونږه آل فرعون فرعونین وانتم په داسې حال کې چې تاسو تنظرون قتل واغرقنا آل فرعون ګوره دلته الله تعالی فرمایي مونږ د فرعون آل چې دی نو هغه ډوب کړل آل د فرعون هم ډوب کړل او علما کرام پوهېږي په دې باندې چې آل مضاف دی او فرعون مضاف الیه دی او کله چې یو حکم په مضاف الیه باندې وشي نو هغې کې اصل مقصد چې دی نو هغه مضاف وي نو مطلب دا شو چې مونږ ډوب کړل آل فرعون د فرعون آل یعنې د هغه چې څومره ملګري خو د فرعون خبره دلته الله تعالی نه ذکر کړې نو دې وجې نه یو کس چې دی نو په دې باندې دا کتاب لیکلی دی نجات فرعون چې دغه فرعون نه ډوب شوی اگر چې د هغه خبره چې دی نو هغه د قرآن کریم نه خلاف ده دغه کس چې دی نو منطقي محقق دواني چې دی نو دا خبره کړې وه خو قرآن کریم چې دی نو هغه وسا شخص به فرمایل محقق دواني ته الله تعالی دونه توفیق نه ورکړی چې 15مې سپارې پورې چېرته تلاوت وکړي ځکه چې په هغې کې الله تعالی ښکاره دا فرمایلی دي چې تاسو چې کوم دی نو په هغې کې الله تعالی دا فرمایي لکه 264 صفحه ده او آیت نمبر دی 103 سورت بني اسرائیل فاراد ان یستفزهم من الارض پس اراده وکړله دې فرعون ان د دې خبرې یستفزهم چې وباسي دی لره من الارض د ځمکې نه فاغرقناه نو ډوب کړو مونږه دا فرعون هم ډوب کړو ومن او هغه څوک معه چې د ده سره و جمیعا ټول
هغه ټول هم چې دی نو ډوب کړل. نو دا نه چې فرعون هغه بچ شوی دی. د دې وجې نه علما کرام فرمایي چې دلته به خلطه او میکس معنا کې. میکس معنا څنګه؟ واغرقنا او ډوب کړل موږ آل فرعون فرعونین. نو فرعونینو کې په خپله دغه فرعون هم راغلی هغه هم پکې ډوب شو. وانتم په داسې حال کې چې تاسو تنظرون کتل. واذ وعدنا موسی 40 لیلة. دریم نعمت ته الله تعالی چې دی نو هغه تمهید ذکر کوي او بنیادي هغې ته چې دی نو لاره برابروي. او هغه دا چې کله دغه بني اسرائیل په دغه دریاب باندې پورې وتل نو د هغو دپاره د ژوند د تېرولو یو قانون ته چې نو هغه ضرورت و. نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام نه دا وعده واخیسته چې ته به تور ته راځې او هلته به چې دی 40 ورځې هغه تېرې. اول 30 ورځې وي سورت اعراف کې به راشي فتم میقات ربه 40 لیله، بیا 40 ورځې شو. نو حضرت موسی علیه السلام هلته چې دی نو لاړې، شاته سامره چې دی نو هغه پاتې شو، د خلکو نصره او کاري مالي هغه راجمع کړل او د هغې نه یو سخی جوړ کړو او بیا چې دی نو بني اسرائیلو ته ویلې هذا الهکم و اله موسی، دا ستاسو معبود دی او د موسی معبود دی. فنسی د هغه نه خپل معبود هېر شوی دی او تل یې چېرته تور کې ګوري. نو او د هغو دپاره سخی چې دی نو جوړ کړو او دی هغه سخي ته چې دی نو هغه په سجده شو. وروسته د هغې هغه توبه هم الله تعالی ذکر کوي. بهرحال الله تعالی حضرت موسی له چې دی نو تورات ورکړو. وإذ وعدنا او یاد کیا وخت کله چې وعده واخیسته موږ موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیولو تاسو سخي لره. دلته به اوسه پټ راوباسي الهن، څه شی په څه ونیو تاسو سخي الهن په خدایتوب باندې. من بعده رستو د هغې نه رستو د تللو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته دا به اوسه ولې پټ راوباسي الهن؟ ځکه هسې سخی نیول خو څه کفر نه دی. دا خو چې هره ورځ چې سخو او د غواګانو والا چې سخي رانیسي دا خو څه کفر نه دی. دلته مقدر پټ چې هغه تقدیر به راوباسي چې الهن. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیولو تاسو سخي لره الهن په خدایتوب باندې. ویسا شخص به دلته هسې د مزاح په طور باندې دا فرمایل چې کله موږ د مشر د پنډۍ شیخ صاحب نه درس کولو چې دې ته راورسېد نو هغه به کله کله پښتو کې هم خبرې کولې او د هغه درسونه ما اورېدلي پښتو هم ښه صحیح پښتو به ویل، خو د دې سخي نوم نه ورتلو په هغه کې. او هغه په تفسیر کې چې دی نو دلته ګوساله لیکلی. ګوساله د پارسۍ دی او په اردو کې هم دا سخي ته ویلی کېږي لکه بچړه او ګوساله. نو د هغه څخه خواته یو کوټوال ناست و، هغه نه تپوس وکړو په پښتو کې دې ته څه ویلو. هغه ته ویل چې سخوټی، لکه مونږ هم یو سخوټی. ول طالبانو پسې وخاندل، ویل هغه ته په قار شو چې دا تا ماته غلط راوښودو. نو بیا ورته بل چا وویلو چې سخی، ویل یې صحیح. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیولو تاسو سخی په خدایتوب باندې. من بعده رستو د تللو د هغه نه کوی تور ته وانتم په داسې حال کې چې تاسو ظالمون ظلم کوونکي وئ. ثم عفونا عنکم، بیا معافي وکړله موږ تاسو ته. من بعد ذلک، رستو د دې نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. وإذ آتینا موسی الکتاب، او یاد کړه وخت کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب. دغه تورات حضرت موسی علیه السلام ته میلاو شو، په تختو کې لیکلی شوی، خو دا په یو ځل باندې چې دی نو ورته میلاو شو. لکه د قرآن کریم په شان ته نه و چې لږ لږ هغه راتللو، نه په یو ځل باندې چې دی نو هغه ته میلاو شو. والفرقانه، داسې کتاب و چې هغه بېلونکی د حق او د باطلو، د حق او د باطل جدا کوونکی او د هدایت او د ګمراهۍ جدا کوونکی، خو د هغې د حفاظت وعده الله تعالی نه و اخیستې. لکه وروستو به راشي سورت مایده کې الله تعالی فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله، په سبب د دې چې د هغو نه د حفاظت طلب شوی چې تاسو به د خپل کتاب حفاظت چې دی نو په خپله باندې کوئ او هغوی بیا حفاظت ونه کړو، تحریف یې پکې وکړو. ځکه چې حق او باطل یې جدا کوو او هلته د هغو چې کومې وظیفې وي کو هغه حق دی ویلی نو هغه وظیفې د دی بندېدلې. لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سمه لار باندې. وإذ قال موسی لقومه یا قومي، حضرت موسی علیه السلام چې کله واپس راغلی او هغه سخی چې دی نو هغه وسو او هغې سیم ته چې دی نو د هغې ایره واچوله، نو هغه چې چا د سخي عبادت کړی و هغې پریشانه شو. ولما سقط فی ایدیهم سورت اعراف کې به راشي چې ورأو انهم قد ضلوا، چې دې خلکو ته کله پته ولګېده چې موږ خو خطا شوي وو، نو دوی ویلې قالو لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، چې موږ خو به تاوانین شو خو چېرته الله موږ ونه بخلو. نو د دیو د معافۍ څه صورت و؟ نو الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې دوی ته وویل چې ستاسو توبه دا ده
چې تاسو ځانونه مړه کوي. ځانونه څنګه مړه کوي؟ په دې کې مفسرینو مختلف صورتونه چې نو ذکر کړي. یو صورت یې دا چې چا د سخي عبادت نه دی کړی هغې د تورې راواخلي او چا چې د سخي عبادت کړی دی هغې دې پرې مړه کړي. دویم صورت دا چې چا د سخي عبادت کړی دی بس هغې دې په خپله ځان چې نو په تورو ووایي او ځان دې مړه کړي. او دا د الله تعالی په نسبت باندې د دې دا توبه قبلېدل او دا د دې ځان وجل دا چې نو د دې لپاره بهتر دی. بیا ځینې علما کرام فرمایي چې دیو تورې راواخیستې او په دیو باندې یوه ورېځ راله او تیاره شوله، نو دیو یو بل وهل شروع کړل او چې کله هغه تیاره نو په دې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغو حضرت موسی علیه السلام ته فریاد وکړو چې خلک تباه شو او ته دعا وکړه. نو هغو دعا وکړله نو الله تعالی چې نو هغه ورېځ ترې لرې کړله، تورتم یې ترې لرې کړو، نو چې خیر یې کو او 1000 کسان دیو چې نو وجلو یو بل یې وجله. خو زمونږ علما کرام هغه دا نه خوښوي ځکه چې دلته الله تعالی احسان ذکر کوي، هو التواب الرحیم، چې ما ستاسو توبه قبوله کړه، تاسو باندې مې مرګ هغه لازم کړی خو بیا مې ستاسو توبه قبوله کړم چې او 1000 دیو مړه کړل. نو څنګه دا بیا خو دا احسان نشو، دا خو نعمت نشو. نو هغې فرمایي چې دی څنګه تیار شو نعمت د ځان وجلو ته، بس الله تعالی دی معاف کړل او دی ته وفرمایي چې بس تاسو توبه ما قبوله کړه، مهرباني مې د باندې وکړه. او بله دا چې بني اسرائیل دومره ډېر خو نه و چې او 1000 دې مړه شو او بیا د او 1000 نه اخوا چې کوم دی نو بیا نور هم دومره ډېر و چې موسی علیه السلام ته دومره تنګ و. وروسته د هغه د غوا واقعه راځي په هغې کې چې نو څومره تنګ کړی و، دی کس مړ کړو، ډېر کارونه یې کول، میانو په نیولو کې به یې چلونه کول. به هر حال دغه واقعه چې دی نو هغه صحیح نه ده. وإذ قال موسی لقومه، او یاد کړه هغه وخت کله چې وفرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم ای زما قومه انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو باندې سقي لره په خدای توب باندې، فتوبو پس توبه وباسئ تاسو الی باریکم خپل خالق ته، خپل پیدا کوونکي ته. بارک چې دی نو هغه پیدا کوونکي ته ویل کېږي. فقتلو دغه توبه ستاسو څنګه ده؟ فقتلو یعنی تاسو مړه کوئ انفسکم خپل ځانونه او د هغې دغه 2 صورتونه. ذالکم دا کار ستاسو خیر لکم ډېر غوره دی ستاسو دپاره عند باریکم په نزد د پیدا کوونکي ستاسو. فتاب علیکم پس مهرباني وکړه په تاسو باندې، نو تاسو چې نو قتل نه بچ کړئ. انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب الرحیم، همدغه دی توبه قبلونکی مهربانه. الله چې دی نو هغه توبه قبلوي د انسانانو، او حتی دا چې هغه حدیث کې راځي ولو وصلت ذنوبکم عنان السماء، اگر چې ستاسو ګناهونه اسمانه پورې چې دی ولې رسېدلي نه، خو بیا هم الله تعالی ستاسو ګناهونه چې دی نو هغه معاف کوي. او چې الله تعالی نه معاف کوي نو هغه صرف شرک نه معاف کوي او هغه هم په آخرت کې نه معاف کوي، په دنیا کې به ژوند چا توبه وایسته هغه هم معاف کوي. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله، موسی علیه السلام چې تورات راوړو خلکو ویلې چېرې دا تورات پته نه لګي دا تا د کوم ځای نه راوړو، ته چې دی نو مونږه بوځه چې مونږ د الله تعالی څخه خبرې وکړو. نو حضرت موسی علیه السلام او یا تنه د هغونه را منتخب کړل او د قوم مشران سرداران واختار موسی قومه 70 رجلا، هغه او یا تنې چې نو بوتل موسی علیه السلام ته ویلو چې الله تعالی ما سره خبرې کوي او تاسو به د الله تعالی سره خبرې وکړئ او خبرې به د الله تعالی واورئ. دیو باندې ورېځ راغله، دی ټول په هغه ورېځ کې د موسی علیه السلام سره پټ شو. علما کرام لیکي تفسیر ابن کثیر موسی علیه السلام به چې کله خبرې کولې په تندي به یو نور او دیو چې کله هغه خبرې واورېدې د الله تعالی سره د حضرت موسی علیه السلام، نو دی متاثره شو. خو چې څنګه هغه ورېځ لرې شوله دی ویلې پته نه لګي دا خبرې چا کولې، موږ دله دا نه منو، څو پورې چې دا موږ ته الله تعالی ښکاره په ډاګه باندې نه یې راښودلی، بلکل نه زدین و عنادین. نو هغه ځای کې په دیو باندې مرګ راغلی او دی چې دی نو په طور د سزا باندې د دیو باندې الله تعالی مرګ راوستو، دی ټول چې هلته مړه شو. نو موسی علیه السلام بیا پریشانه شو چې ما دومره خلک چې دی نو هغه راوستي دي او غوره خلک مې د قوم راوستی دی، اوس چې زه قوم ته لاړ شم هغې به په ما باندې څه اعتماد وکړي، هغې به وایي چې ته خو قاتل یې، ته څنګه پیغمبر یې، موږ ستا خبره څنګه ومنو، تا خو زمونږ ټول خلک مړه کړل. نو هلته په صورت اعراف کې به راشي چې یا الله ته چې کوم دی نو د بېوقوفه خلکو د وجې نه ته زمونږ کسان چې دی نو هغه مړه کېد، الله تعالی سره عجیبه خطاب کړی اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک، یا الله دا ستا عذاب تصیب بها من تشاء. نو بیا الله تعالی نه دعا وکړله چې الله دا بېرته راژوندي کړه، نو الله تعالی ول راژوندي کړه. نو دا بل نعمت شو چې تاسو مې مړه کړئ او د هغې نه پس مې بېرته راژوندي کړل.
وإذ قلتم او یاد کیا وخت کله چې ویل تاسو یا موسی لن نؤمن لك هیچری تصدیق نکوم منګستا لن نؤمن لك استا خبره چې دین منګه هغه ته رښتیا نه وی ولی حتی تر دې پوری نر الله چې وینو منګ الله تعالی لره جهرتن فخکار باندې پډاګ باندې فاخذتكم نونی ولی تاسو الصاعقه تندر یا چغی وانتم په دې حال کې چې تاسو تنظرون قتل ثم بعثناكم براپور تکړی منګ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ الله تعالی په دې صورت کې بچیدل واقعات د مرګ نفس راځوند کېدل دا تقریبا 15 واقعات به الله تعالی ذکر یو واقعات کې دا شو او نور واقعات رسو چې دین حکم کسي چې وجلو هغه دغه رنګي سبن اسرائیل د کورونه تکتیدلو د مرګ د یېرنه هغه الله تعالی چې دین به مړکړي او به ته به راځوند کړي او دغه رنګي حضرت عزیر علیه السلام دغه رنګي حضرت ابراهیم علیه السلام تمنا او ارزو چې الله د مړي ته څنګه راځوند کې نو داغه ارزو د پوره کولو لپاره هغه الله تعالی فرمای چې څو مرغان راونیسه او هغه میده کا قیمه کا او به په مختلفو غرونو باندې کېده او به چې متواز وکا ته به ګورې چې څنګه ستا خوا راځي نو دا واقعات په دې صورت کې چې نو د مرګ نه وروسته د دوباره راژوندي کولو په دې دنیا کې هغه الله تعالی ذکر کړي او دا د دې صورت امتیاز او خصوصي شان دی یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعمت چې کړي مې دي علیکم بتا سبحانه وانی او دا خبره یاد کړئ چې یقینا ما فضلتکم غرواله درکړی تاسو ته علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې واتقوا او ویږي تاسو یوم دا ورځ لا تجزي چې بدله بنشي ورکولای نفس یو نفس عن نفس د بل نفس د طرفنا شیئا د شي ولا يقبل قبول بنکړی شي من هذه نفسنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ او بنخستل شي من هذه نفسنا عدل سفيديا ولا هم ينصرون او د مدد وکړی شي وإذ نجيناكم او یاد کې هغه وخت کله چې اخلاص کوي موږ تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه يسومونکم چې رسول به تاسو نه عذاب ناکار سزاګانی یذبحون چې علالول به ابناکم زامن تاسو ويستحيون او ژوندۍ به پرې خودلې نساءکم جنکې تاسو وفي ذالکم او په دې علالولو زامنو کې بلا او امتحان من ربکم نه طرف در تاسو نه عظیم لوی یا وفي ذالکم او په دې خلاصولو کې بلا او نعمت من ربکم نه طرف در تاسو نه عظیم لوی وإذ فرقنا او یاد کې او کله چې جدا کړو مونږه بكم تاسو د وجنا یا تاسو د پاره البحر دریاب فانجیناکم پس خلاص کې مونږه تاسو واغرقنا او ډوبم کړل آل فرعون وانتم په دې حال کې چې تاسو تنظرون قتل وإذ وعدنا او یاد کې او کله چې واخستل منګه وعده موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیله سلويخت شپو ثم اتخذتم بهونی ول تاسو خې په خدای توب باندې من بعده رستو دتللو داغه کوی تورته وانتم په حال کې چې تاسو ظالمون ظلم کوونکي وای ثم عفونا بما فی وکړه منګه انکم تاسو ته من بعد ذلك رسول داغینا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ وإذ آتینا او یاد کې هغه وخت چې ورکړو منګه موسی علیه السلام ته کتاب تورات والفرقان دسی تورات چې جدا کوونکې د حق او د باطلو د گمراهۍ او د هدایتو لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سم لار باندې وإذ قال موسی او یاد کې هغه وخت چې فرمایل موسی علیه السلام د قوم خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل ونیولو تاسو خیلره په خدای توب باندې فتوبو پس توبه واسي تاسو الی باریکم خپل پیدا کوونکی ته فقتلوا پس مړه تاسو انفسکم خپل ځانونه ذالکم دا وجل تاسو د خپل ځان خیرون ډیر غوړه دی لکم تاسو لپاره عند باریکم بلید پیدا کوونکی تاسو فتاب علیکم پس مهرباني وکړه په تاسو باندې انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب ام دغه الله تعالی ډیر توبه قبلونکي الرحیم مهربانه وإذ قلتم یاد کیا وکړه چې ویل تاسو یا موسی لن نؤمن لك هیڅ تصدیق نکو مونږ ستا هیڅ رښتیا نه مونږ ستا خبرې ده حتی تر دې پورې نر الله چې وینو مونږ الله تعالی لره جهرتن پخکارا باندې پډاګه باندې فاخذتکم پسونی ولی تاسو الصاعقه تندر یا چغه وانتم په دې حال کې چې تاسو تنظرون قتل ثم بعثناکم به راپور تکړه موږ تاسو من بعد موتکم رسول مرګ تاسو نه لعلکم دې پاره تاسو تشکرون شکر وباسئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا